زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ بس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ چې نن په پاکستان کې ټول عوام راپاڅېدلي دي او هغوی وایي چې د بجلی سره ډېر زمونږ چې کوم دی املا ماته شوه نو نن خو ټول پاکستان کې ګرانه شوه نو یو ظلم دی زیاتی دی موږ د ټول پاکستان وکالت کوو چې د پاکستان غریبانانو باندې بجلی ګرانه شوه او غټ غټ خلکو ته مفت ورکړی کېږي الیټ ته مفت ورکړی کېږي ډېر خلک په ریکارډ دي دی په مراعاتو کې شامل دي تیل هغوی ته مفتي بجلی هغوی ته مفته موږ د مفت بجلی نه منو او عوامو سره ظلم نه منو د انصاف په بنیاد به چې کوم دی په دې پاکستان کې چې کوم دی د بجلی خبره کېږي ما ته دې خلک وښیي چې زما د 1 روپۍ د 1500 پیسو بجلی ولې ما باندې په 60 روپۍ خرڅوي د اوبو بجلی د مفت بجلی دا جړه خو ما پخوا کوله ای پښتنو مونږ خو په دې پخوا جیلونه ډک کړي نن خو خلک نن جاړي نن هم دې خلکو به مونږ ته غدار وي دې خلکو به چې کوم دی نو په مونږ باندې الزامات لګول چا به وي د روس ایجنټ دی چا به وي د هندوستان ایجنټ دی مونږ د هېچ چا ایجنټان نه یو مونږ غداران نه یو مونږ د دې خپلې خاورې ایجنټان یو د خپلې خاورې د دې پښتونخوا ایجنټان یو چې مونږ د دوی لپاره خپل حق غواړو دا خبره عجیبه ده نن چې ټول وایي نن چې ټول خلک جاړي وایي ما وی چې زه به درته جاړم نن د شلېدلې ګیروان وینې زړه مې چوینه جړه خو به مونږ کوله مونږ د جړه عادت وو دهشتګردي دلته وه زه مړ کېدم ګراني دلته وه زه مړ کېدم زما وسایل تا قبضه که زه دلته چې کوم دی د لوکې تندې نه مرم بجلي تا مانه پخوا اخېشته دا هغه بجلي ده چې پاکستان جوړ شو نو زمونږ سره وه دا د زمونږ پښتونخوا صوبې سره وه 1 یونټ جوړ شو لاهور ته لاړه 1 یونټ چې مات شو بجلی په لاهور کې پاتې شو مونږ په سرو سترګو ژړل چې زمونږ بجلی د مونږ لاره ولې ځکه چې دا ورځ مونږ لیده چې دی به زما بجلی په ما باندې ګرانه خرڅوي او دی به خپلې ګرانو ملګرو زما کارخانې ولاړې دي ځکه چې دهشتګردي هم ده او بجلی هم نشته ګیس هم نشته نو زما طرف ته څه شته نه او بیا را سره بل ظلم کړی دی د افغانستان د تجارت ټولې لارې بندې نو دا پښتانه په موټو کې نیولي دي چې زما په وسایل باندې هم ته قبضه کې او د تجارت لارې هم راته بندې نو زه خو داسې نه یم چې زه په خاورو باندې پایم زه خو مار نه یم زه انسان یم چې ته زما حق نه منې او ته ماله حق نه راکې نن خلک چې کوم دی د بجلی بیلونه سوځوي ځکه چې هغه ستا سره د سیول نافرمانۍ ته لاړو د لیډران نه بغیر نن په پبو کې ما جلوس وکړو د احتجاج دپاره خلکو ماله بیلونه راکوئ په زور دا به سوځې زه د دې مزاج سړی نه یم زه لا دې حد ته رسېدلی نه یم خو د عوامو دومره زور و چې ما هغه بیلونه وسوځول او داسې ښکاره مې چې کوم دی خلکو ته نن چې خلک عوام بیلونه سوځوي سیول نافرمانۍ ته ځي ستا به عقل کله راځي دا وطن به د انصاف په بنیاد چلیږي زما بجلی زما ده ای پښتنو دا بجلی زمونږ ده او چې څوک یې نه راکوي ظلم کوي او ظالم په سر نه منو د ظالم خلاف به مزاحمت کوو یا به ژوندي وو یا به د پښتنو دا حق پرې ناخلو د دې نه علاوه بله لار نشته نورې پارټۍ هم راپاڅي نورې پارټۍ هم وایي چې زه غواړم ستا د لاسه خو رانتلې ده ستا خو دا نظام نه دی ستا خو دا پروګرام نه دی پروګرام خو دا زمونږ دی او مونږ پرې وال خوړلي دي نو که نن پښتانه خپل حق ګټل غواړي دا یوه خبره ته بله کوم مونږ چې د NFC وارډ منظور که صرف د حیدر خان دلته ناست دی د حیدر خان په وخت کې 13 کې چې کوم دی نو مونږه دلته چې کوم دی NFC وارډ پیسې راوړې د 13 نه پس ته چې کوم دی پیسې نشته مونږ پې منلي دي پیسې مونږ راوړي دي پیسې او زمونږ نه پسه غټ غټ خلک راغلل د هغوی اکثریت و 2/3 اکثریت زه په داسې 2/3 اکثریت اور لګوم زار د نشنلیان نشه اکثریت هم نو په زور هم دنه روړې وي او د دې هم پیسې چې کوم خپله فیصله چې کوئ ډېر په عقل او په فهم به کوو زمونږ د چا سره ذاتي اختلاف نشته زمونږ د چا سره د نور خبرو کار نشته زما د خپلې بچي د نوړی خبره ده زما په خاوره د دهشتګردي د خاتمې خبره ده زما په خپلو وسایلو د خپل اختیار خبره ده او دا پروګرام دا نظام دا د عوامي نشنل پارټۍ دی پښتنو که ځان ګټئ
که د خپلو خویندو میندو چې کوم دی پړوني ګټئ، که د پلار نیکه چې کوم دی پټکې ګټئ، که خپل بچي ګټئ، که سکول او جومات ګټئ، او که خپله خاوره ګټئ، د عوامي نشل پارټۍ سره به ودرېږئ او سرې جنډې سره به ودرېږئ. د دې نه بغیر بله لار نشته. ګرانو ملګرو، کاش چې دلته ما ډېرې خبرې هم په دې لړ کې کړې وې، خو د ما نه پس چې کوم دی حیدر خان به راځي، هغه د دې لوی مېلمه دی، به تاسو سره خبرې کوي. خو زه دا یو خبره ضرور کوم چې موږ د پښتنو دپاره خبره کوو. دلته ډېر خلک اوس راپاڅېدلي، نو دوی چې دی سره سیدي، دی سره خو خلک نشته. زه تاسو ته یو خبره لږه کوم. ګرانو ملګرو، پاکستان چې جوړ شو نو زمونږ حکومت د اسټبلیشمنټ طبیعت خراب شو، د باچا خان د پارټۍ حکومت ختم شو، په زور یې ختم کو، په زور. ای پښتنو، هغه ورځ نه والي او تر دې ورځې پورې قربانۍ ورکوو، په میدان کې ولاړ یو. ستا خو لا د چا خبره چې ټاکی هم نه ده ویشلې، پته به دې ولګي چې د دې سیر نه څو پخېږي. مونږ چې کوم دی 80 کالو شو، والخروج جیلون ته ځو، زیاتې را سره کېږي. خو د باچا خان د سوچ او د فکر بچي وو، مونږ دلته ژوندي وو، تر قیامته به ژوندي وو چې تر څو دا وطني، او مونږ به چې کوم دی په دې کې خپل حق غواړو. مونږ وایو چې د بجلۍ په بل کې به د بجلۍ خپل نرخ وي. دا تا پکې دا ټکسونه له کوم ځای نه لګولې؟ دا چې کوم دی ټي وي ټکس دی، دا ریډیو ټکس دی، او دا د بدماشۍ ټکس دی، او دا د ټوپک ټکس دی. دا څه شي؟ ته چې هغه بل ته وګورې نو بجلي د 100 روپو وي، او د ما سره چې کوم دی 6,000 پکې لګولي. دا د کوم ځای نه؟ او خدای شته، زه خو تاسو نه نیم خبر. زما غونته د غریب سړي 50,000 بل راغلی دی. خدای شته که زه د 50,000 بل هم چې کوم دی خرچه کوم، او لس نه 100 نه 50,000، نو زه به د میاګیرت ویم چې خدای دې کور ران کړه، خدای دې په دې وابله په دې بجلۍ وسوځوه. تا زما بجلۍ اخیستې ده، او نن چې کوم دی نو زما د کور پیشو ماته میاو، ماته چې کوم دی ته نو د حاجي بلور صاحب 1,00,000 روپۍ بل دی، اوس پکې 4 لکه داله وایي ټینګ شه محمدین ته چې دې راکاږي سادین ته، او دا ښځه مونږ باندې خو دا 4 لک دی، په ما 50,000 دی. دا د څه دپاره دی؟ پښتنو خبرې. ستاسو بیلونه ولې زیات دي؟ په تاسو ټکسونه ولې لګي؟ دا د هغې لیډ طاقتونو او قوتونو دپاره. دا چې په سر ناس خلک دی، د دوی بچي مفت سبق وایي، دوی ته که ګاډي مفتي، دوی ته تیل مفتي، دوی ته کور مفتي، دوی ته چې کوم دی ډبل چې کوم دی نو کنسیشنونه هم دي، د بجلۍ بل هم نشته، تنخواګانې هم بره دي. نو د دوی هر څه برابر دي، او زما د سرمنې نه پیسې وباسي او دی له یې ورکوي. ستاسو زهر شه چې تاسو زما وینو ته ناست دي، تاسو د غریبانانو وینو ته ناست دي، او په سر ناست دی بریتونه تاووئ، یو وایي زه پلان کیم او بل وایي زه پلان. هېڅ شیزونه نه یې چې دا قوم در تنخوا در نه کړي او دا قوم بل در نه کړي. وږي تږي به ګرځئ او سپېره به ګرځئ. دا زمونږ پیسې دي چې تاسو پرې مزې کوئ او تاسو پرې سر ته ختلي. زمونږ بس هم په دې ګرانو ملګرو چې د ګرانۍ په حواله کم شی ګران نه دی. خدای دې د پاکستان عوامو له نور هم طاقت ورکړي چې ټول راپاڅېدلي دي، ټول. او سیوا د دې نه چې بیلونه هم څه دي، اوې لیډري نشته. دا مزه ده ځکه چې سیاسي پارټۍ به روزي او بیا به پارټۍ تیارې کوي. قوم خو سوځېدو، ټول قوم راووتو، مونږ د ټول قوم سره ولاړ یو. نران دي شي چې دی یو قدم ږدي، مونږ به 2 قدمه ږدو، او مونږ به چې کوم دی دا خپل حق د دوی نه اخلو. مونږ د دې احتجاج چې کوم دی آغاز کړی دی. مونږ دلته خپل د صوبایي خودمختیارۍ دپاره، د خپل بجلۍ د حق دپاره، او د دوی بیلونو کې د فوري کنسیشنو کې، بیلونو کې د فوري ریلیف ورکړي، او دایمي علاج دې مو کې فوري ریلیف دا دی چې دا ټته پته ترې نه کټ کړه. او دې ځل لکه کېدی شي نو ټول بیلونه دې چې کوم دی حکومت ورکړي، او دا ځل دې خلکو ته مفت کړي. خیر دی که د 17 ګریډ نه بره چاته نه مفت کوي، د هغې نه پښکته دې ټول قوم ته چې کوم دی مفت کړي. هله به ګزاره کېږي، او بیا دې را سره حساب کتاب وکړي. زما په خیر په دې واره نه راځي. تاسو خو داسې ما ته ګورئ لکه چې هپنټایز شوئ، وده شوئ. دې ته خو متلی شم چې هغوی خو خبر شي که نه چې د غرض خبره وشو، خلکو ریسپانس ورکړو. نران خوشوي او د دې خپل د ګرانۍ د خاتمې دپاره، د بجلۍ بیلونو د کمولو دپاره،
د حکمرانانو عقل په ځای راوستلو لپاره او په دې کې انصاف راوستلو لپاره د صوبې خود مختارۍ لپاره او د خپل حق د ګټلو لپاره دې کې به اتفاق او اتحاد کوئ دې کې به یو یی نو ځای که نه ټي وي کیمرې ته برابر دی یو لاس اوچت کړئ هغه شاته کړئ دویم هم اوچت کړئ او دومره وغږوئ چې دښمنان یې ټول واوري ټول دا خو زه نه اورم